بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مونږه د 10th کلاس د کوارډینیشن اینڈ کنټرول چپټر ټاپک کو چې هغه د زموږ سره ګونیډز. په اصل کې په دې ټاپک کې به مونږه ګونیډز خو نه ډسکس کو، خو د ګونیډز فنکشن دی انډوکراین فنکشن دی چې دا هارمون ریلیز کوي، نه د هغې سره ریلیټډ خبرې وکړو ځکه چې ګونیډز ټاپک دی د ریپروډکشن چپټر. نو دلته مونږ هغه ډیټیل طرف ته نه ځو. نو نننې ټاپک کې مونږ ډسکس کوو چې ګونیډز څه ته وایي، ګونیډز چې کوم دي د دې فنکشن څه دی او دا کم قسم هارمون سیکریټ کوي او د هغه هارمونز مزید په باډي کې څه فنکشن دی. په بوک کې دی ډېر شارټ مونته ورکړی دی، زه به لږ شانتي ډیټیل پسې وکړم، خو زیات نه زیات ډېر شارټ ټاپک به وي، لکه دومره لینتي به نه وي ځکه چې لیول د سټوډنټس دومره نه وي چې هغوی دغه څیز چې کوم دی ګیټ کړي. نو زه به کوشش کوم چې لږ شانتي ډیټیلي چې ستاسو په صرف کانسیپټ کلیر شي. راځو موږ ګونیډز طرف ته. ګونیډز څه شی دی؟ ګونیډز په اصل کې ریپروډکټیو آرګنز د میل او فیمیل چې کوم ریپروډکټیو آرګنز دي هغې ته ویل کیږي. اوس د میل چې کوم ریپروډکټیو آرګن دی هغې ته به څه وایي؟ میل ګونیډ، او چې کوم د فیمیل دی نو هغې ته به فیمیل ګونیډ وایي. نو کوم چې زموږ سره میل ګونیډ دی نو هغه ټیسټیز دي، دا څه چل کې سپم پیدا کوي، دا میل ګیمیټس دي. ټیسټیز آر ریسپانسبل for producing male gametes which are sperms، چې هغه زموږ سره دي sperm دي. خو د دوی چې کم دلته مونږ فنکشن وایو نو دی کم هارمون ریلیز کوي؟ ټیسټوسټرون ریلیز کوي. ټیسټوسټرون د دې نه هارمون ریلیز کیږي او د هغه هارمون څه فنکشن دی نو مونږ به دلته کې هغه وایو. بل زموږ سره دی فیمیل ګونیډز چې هغه زموږ سره اووري دی، فیمیل ریپروډکټیو آرګن دی چې هغه اووري ده. اووري ریسپانسبل ده د ایګ یا د اووم پیدایش لپاره چې هغه پیدا کوي، ریلیز کوي. او دا فیمیل ګیمیټس چې دا اوم چې کوم دی د دې نه هارمون دوه قسمه ریلیز کیږي، استروجن او پروجسترون. که فرض که د ای نه مخکې او ولیکې استروجن هغه هم صحیح دی، او که ونه لیکې ورسره نو هم صحیح ده، خو پروناونس کیږي بهرحال استروجن. نو دوه قسمه هارمون به دی ریلیز کوي. اوس راځو مونږه د دې فنکشنز طرف ته راځو. یو خو اول مونږ ووایو چې میل ګونیډ کم ټیسټیز چې دی د هغې داسې شکل وي. تاسو ګوره دی نه دا ټیوب تلې په دې باندې چې کوم دی سپم ټریول کوي، دلته کې راجمع کیږي. دا چې کوم دی میل ګونیډز دي، کوم چې ټیسټیز دي، په دې کې سپم پیدا کیږي او سپم فردر ټریول کوي. خو د سپم سره سره دی ټیسټوسټرون پیدا کوي. نو دلته مونږ ټیسټوسټرون وایو. مونږ د سپم چې کوم دی او په ریپروډکشن کې بیا ډسکس کوو. نو دې څه پیدا کوي؟ ټیسټوسټرون پیدا کوي، او دا ټیسټوسټرون چې کوم دی د دې خپل فنکشن دی. صحیح ده. دغه شانتي دا زموږ سره څه شی دی؟ دا اووري ده، یو سایډ دا اووري ده. په اووري کې زموږ سره ورکوټي فالیکلز چې هغه کله میچور کیږي نو په دغه ټایم کې د یو قسم له بیا هارمون ریلیز کوي چې هغې ته استروجن وایي. فردر چې دی بیا کله ایګ ریلیز کړي د هغې نه بعد زموږ سره بیا پروجسترون هم ریلیز کیږي. نو دا استروجن او پروجسترون په باډي کې څه چینجز راولي مونږ به هغه وایو. نو دلته کې دا ډایګرام یا د کنفیوز کېدو دپاره نه دی چې یاره تاسو وایئ چې یاره مشکل دی یا څه، خو صرف دومره پورې مې ایستلی دی چې اووري ده او اووري ایګ ریلیز کوي، خو ورسره د استروجن او پروجسترون ریلیز کوي چې د هغې په باډي کې یو ډېر اهم رول دی. اول خو مونږ راځو چې د دې ټولو فنکشن څه دی. نو یادو ساتئ چې کم زمونږ سره استروجن دی او ټیسټوسټرون دی، یو په میل کې بل په فیمیل کې. د دې دواړو په میل کې په فیمیل کې فنکشن څه دی چې دی سیکنډري سیکشوال کریکټرز راولي. ګوره ځینې خو زموږ سره پرایمري سیکشوال کریکټرز دي چې مطلب پیدایشي، مطلب مونږ دا ډفرینشیټ کولی شو چې دا میل دی او دا فیمیل دی. خو ځینې کریکټرز داسې چې هغه د پیوبرټي نه بعد راځي، د پیوبرټي نه بعد راځي. مطلب دا دی چې یاره که میل دی جو هغه هم 10 11 12 سال په عمر کې، فیمیل دا د 9 نه واخله 13 سال پورې، دغه شانتي میل هم د 10 نه 13 سال پورې. بهرحال دغه ایج دی د 9 نه د 13 پورې ایوریج یا د 14 پورې ایوریج ایج دی. بعضې انسان ډېر کمزوري نو هغوی ته چې کوم دی لیټ پیوبرټي راشي. ځینې خلک چې کوم دی د هغوی وجود ډېر زیات غټي یا چې کوم دی د هغوی د وجود مطلب هغه بایوکیمسټري داسې چې ډېر ارلی ورته چې کوم دی راشي پیوبرټي. نو دا پیوبرټي په لغت ته ویل کېږي، بالغېدو ته ویل کېږي، مطلب لویېدو ته. نو د دغه سره څه چینجز په میل کې هم راځي او په فیمیل کې راځي چې دغه چینجز ته ویل کېږي سیکنډري سیکشوال کریکټرز، چې دا ډفرینشیټ کوي میل د فیمیل نه او فیمیل ډفرینشیټ کوي د میل نه. په دې دواړو کې به فرق راځي.
ټیک شو. نو دا هارمونز چې کوم دي دا ریسپانسیبل دي د دغه سیکنډري سیکشوال کریکټرز لپاره، او کو دا هارمون فرض کا په لږ اماونټ کې ریلیز شول یا ریلیز کېدل نو ډېر غټ غټ کمپلیکیشنز پیدا کوي. صحیح ده. نو راځو اوس مونږه ستا ټیسټوسټرون طرف ته راځو. دا سیکنډري سیکشوال کریکټر کنټرول کوي د میل چې کوم زنګ سره دی، او هغه زمونږ سره سدي. ګوره یو خدا دی چې انکریز ان هایټ سړو چې کوم دی قد سیوا کیږي، بل انکریز ان د پرسپریشن په باډي باندې چې کوم دی خوله مل راتللو داسې کنه، مطلب میټابولیزم فاست کېدل د باډي، مطلب د میل او د فیمیل بلکشانتي دا ډیفرنسي. بل خبر دا گروث اف د پیوبک اینڈ انډر آرم هیرز په وجود باندې په ډیفرنٹ حصو باندې هیرز راتلل، دغه شانتي په مخ باندې وسره هم هیرز راتللو، آرم پیټس کې ایر راتلل، په پیوبک ایریا باندې چې کوم دی مطلب هیرز راتلل. نو دا زموږ سره د پیوبک ایریا او د انډر آرم هیرز چې کوم دي دا څوک راولي، دا به ټیسټوسټرون راولي. او دا اصل کې مطلب سیکنډري سیکشوال کریکټر دی، دا د پیوبرټي نه بعد راځي. بل چې کوم دی براډنینګ اف د شولډر، نو سړی چې نو هغه په شولډر کې داسې براډ داسې پلن وي. صحیح ده. دا به د سړو سیکنډري سیکشوال کریکټر چې دی به شولډر براډ د فیمیل په شانتي به داسې نه. نو دا شولډر براډ کېدل چې کوم دی دا هم زموږ سره د ټیسټوسټرون فنکشن دی. بل خبره ده چې ډیپنینګ اف د وایس، اواز به درنیږي ډبلیږي به داسې. صحیح ده که نه. نو اول که تاسو وګورئ دا ماشومان چې کله رالویږي نو د 9-10 سال پورې د جنکو او هلکانو تقریبا اواز کې دومره فرق نه، اواز ټول داسې نری نری غوندې، خو چې کله مطلب پیوبرټي ته واړو نو د اواز په کې بدلاو راشي، چینج راشي، نو د میل اواز درنېدل شروع شي. بل انکریز ان مسل ماس اینڈ ریپروډکټیو ارګن گروث، مطلب مسلز غټېدل، مطلب وجود گروث کول او مسلز راتل پاړوک باندې د پاسه کنه. نو دام د دې چې کم دی یو قسم لا د ټیسټوسټرون د وجه نه راځي، او بل خبر ده چې کم میل ریپروډکټیو ارګن دی داغه گروث کېدل، دا هم د ټیسټوسټرون فنکشن دی. فارمیشن اف د سپم، او بل خبر ده چې په دې ټیسټیز کې بدن دنه سپم پروډکشن هم شروع شو، د ټیسټوسټرون فنکشن دی. نو دا زموږ سره سیکنډري سیکشوال کریکټرز ول کم چې ټیسټوسټرون په میل کې راولي. راځو اوس مونږه فیمیل طرف ته، او فیمیل چې کم دی د هغې په باډي کې مطلب چې کم ایسټروجن ریلیز کېږي، نو ایسټروجن چې کم دی هغه څه شي سیکنډري سیکشوال کریکټر راولي، خو د فیمیل نه څه شي انلارجمنټ اف د بریسټ، کم چې میموري ګلینډز دي ابا گروث شروع کی، بریسټ فیډینګ به فردر، مطلب داسې کنه چې دا میل کله پیوبرټي ته نه رسیدل دا خو مطلب دا فرټلایزیشن نشي کولای، دا چې کم دی مطلب مخ کې بچی نشي راوړلی، خو چې کله دا دغه ایج ته انټر شي نو په دې کې ابیلیټي پیدا شي د بچو د راوړلو. اوس چې کله دی بچی راوړي نو دی بیا بچو له خوراک هم ورکوي، پی به ول ورکوي، نو د پوی دپاره ضروري ده چې میموري ګلینډز ډیولپ شي، او میموري ګلینډز چونکې په بریسټ کې ډیولپ کیږي نو په دې کنډیشن کې به چې چلو شي بریسټ انلارجمنټ وشي. انلارجمنټ اف د یوټرس اینڈ ویجانا، کم چې فیمیل ریپروډکټیو ارګن دی د هغې به هم گروث شروع شي. یوټرس چې کم پکې ماشوم چې دی هغه بیا فردر گروث کوي. دغه شانتي نیروینګ اف د شولډر، مطلب فیمیل چې ده نو د هغې به شولډر نیرو شي، داسې به شي، مطلب لکه داسې لږ شانتې نیرو به شي. دا د فیمیل خاصیت دی، مطلب په دې باندې هغوی بدې نه ښکاري. میل په دې باندې لږ شانتې عجیبه ښکاري، خو فیمیل چې دی نو هغه مطلب هغوی به نیچرلی د هغوی به دا شولډر چې کومي دا به دغه شانتې نیروي، او مطلب چې کله لاندې ګورې د هیپ ریجن چې دی نو دا به براډي، او دا هم د دې مقصد دپاره به هیپ ریجن براډي چې کله د ماشوم له برت ورکوي نو په هغه ټایم کې چې کوم دی د دې بیا اهم رول دی چې هغې ته ایریا پرووایډ کړي زیاته. نو نیروینګ اف د شولډر او وایډنینګ اف د هپس، نو هپ بونز چې کوم دي دا به کولاو شي. بل های پیچډ وایس، مطلب د اواز پیچ به ډېر زیات های شي، نو اواز به مزید نور هم سافت شي، نری به شي. صحیح ده. اول چې څومره نری و د هغې نه به دا زیات نری شي. بله خبر ده چې گروث اف د پیوبک هیر، دغه شانتې په فیمیل باندې به هم هیرز راځي په باډي باندې، خو دا یاد ساتئ چې فیشل هیرز د فیمیل به نه راځي. صحیح ده که نه. که په څه کنډیشن کې راشي نو هغه به نارملیټي کېدی شي. ټیک شو. نو دغه شانتي د دې هارمونز کو فرض کا کمی راځي، نو بعضې نیم ټایم کې په میل کې د دې هارمونز کمی راځي، نو په هغوی کې خویونه یا زیات تر مطلب په مخ باندې ویښته نه راتللو، یا چې کوم دی لیټ سپم پروډکشن شروع کېدل، پیوبرټي ته لیټ انټر کېدلو، داسې خویونه داسې د فیمیل راتل. دغه شانتي په فیمیل کې هم چې کوم دی د دې کمی راتلی شي، نو هغوی چې دی نو بیا مطلب مسکیریج کېدل، منسټرول سایکل چې کوم دی هغه ایرریګولر کېدل، د دې هارمونز د وجې نه ډفرنټ مسلې راتلی شي. ټیک شو که نه. نو
دغه زمونږ سره هارمونز چې کم سیکریټ کول د میل ګونیډ او فیمیل ګونیډ. اوس یو پاتې شو زمونږ سره پروجستران. پروجستران چې کم دی مینټین سټیټ اف پریګننسي. نو دا به زه لږ شانتي ډیټیل سره وکم. کم چې زمونږ سره یوټرس دی صحیح ده که نه، د دې یوټرس دا انر لیر نه دی دې ته بلډ سپلای شروع شي کله چې زموږ سره منسټرول سایکل کیږي لکه فیمیل چې کله پیوبرټي ته واوړي نو هر 28 ډیز بعد چې کوم دی د هغې منسټرول سایکل ریپیټ کیږي، مطلب یو منسټرول سایکل سټارټ شي چې یاره دا ایګ چې کله فرټلایز نشي نو د باډي نه آوټ کیږي او سره د بلډ آوټ کیږي نو دغه یو سایکل شروع شي چې دغه ته منسټرول سایکل وایي. نو دغه څنګه شروع کیږي چې دغه اول سټارټ شي نو زموږ سره ایګ چې ریلیز شي او دا ایګ د فلوپین ټیوب په ذریعه باندې ټریول کوي ځان دلته را رسوي صحیح ده که نه د فرټلایزیشن دپاره. نو دا ایګ چې دلته کې راځي نو د ایګ ته دلته کې د ماحول جوړول دپاره دا یو لاین جوړ شي چې دې ته ویل کېږي انډومیټریم. څه شی؟ انډومیټریم صحیح ده که نه. نو دا انډومیټریم ته بلډ سپلای زیاته شي او دا رو ډبلیږي او دا ځګونه ټول د بلډ نه ډک شي. ان کیس که فرض که دلته کې زمونږ سره سپم راغی او دا سپم میلاو شو د سره نو فرټلایزیشن وشو نو بیا به دې سټیجز مکمل کړي او د هغې نه بعد به دې امپلانټیشن کوي په دقې لیر کې دا کم لیر چې د بلډ نه جوړ شوی دی ته دا هایلی وسکولر دی ته چې کوم دی بلډ ډیر زیات راغلی او دا بلډ د دې دپاره راغلی چې کله دا ماشوم گروت کوي په دوی کې امپلانټیشن وکړي کم چې د نوم نه هغه امبلیکل کارډ تلي او د مدر سره اټیچي نو دی هغه د ده سره اټیچ کوي نو دی انیشل خوراک د ده نه اخلي صحیح ده که نه. نو د دې دپاره د دې لیر ډیولپ کېدل ضروري دي ټیک شو که نه. ښه دا لیر که ډیولپ شو نو دا لیر مینټین ساتل بیا د 9 میاشتو پورې پلیسنټا دې ته ویلې کېږي نو دغه پلیسنټا دا کنډیشن دا په دې حالت کې ساتل او دې ته چې کوم دی رګونه کولا وهل او زیات بلډ فلو ورته شروع کولو کنیکشن چې کوم دی هغه مضبوط ساتل د مدر او د بیبي په منځ کې ترو پلیسنټا دا کار د چا دی دا د پروجستران کار دی. او بله خبره چې پروجستران ریلیز کیږي نو د هغې سر به فالیکل سټیمولیټنګ هارمون نه ریلیز کیږي. دا موږ مخکې ویلو چې فالیکل سټیمولیټنګ هارمون ریلیز شي نو فالیکل سټیمولیټ شي او دې څه جوړ کړي مطلب ګرافین فالیکل جوړ کړي او د هغې نه بیا ایګ ریلیز شي نو نوې سایکل شروع کیږي. چې نوې سایکل شروع کیږي نو هله به زموږ سره اف اس ایچ ریلیز کیږي د پیچوټري ګلینډ نه فالیکل سټیمولیټنګ هارمون صحیح ده که نه کوم چې زموږ سره ګونیډوټرافیک هارمون دی. پروجستران بس چل کوي چې هغه به دا اف اس ایچ دا ریلیز چې کوم دی دا به انهبیټ کوي. نو یاد وساتئ چې د دې ماشوم چې څومره هم گروت کیږي او د پیدایشه پورې به منسټرول سایکل سټاپي مطلب بل ایګ چې دی هغه به نه جوړیږي بل سایکل به نه کیږي بس سایکل به سټاپ شي چې څنګه پریګننسي وشوله نو بس سایکل سټاپ او د دې ماشوم د برت پورې به دا منتلی سایکل چې کوم دی دا سټاپي نو دا سټیټ اف پریګننسي دی. د دې لپاره ماحول جوړول او د دې لپاره مختلف قسم پیرامیټرز په هغې باندې چې کوم دی ورک کول مطلب سیسیزونه سټاپ کول او سیسیزونه چې کوم دی پروموټ کول دا کار زموږ سره د چا دی دا د پروجستران کار دی. دا زموږ سره ګونیډز او د هغې هارمونز چې کوم هارمون هغه سیکریټ کوي او د هغې فنکشن موږ به نیکسټ ټاپک انشاءالله په فیډبیک میکانیزم باندې کوو. نننی ټاپک ختم شو. تھینک یو. الله حافظ.